ډېره شکریه ادا کوم چې ماته دا عزت راکړي چې زه ستاسو په مخ کې ولاړ یم. یقینا زه خپله خوشحالي نسم زغملی، دونه خوشحاله یم چې د دې ځوانانو دا به تی چې کوم نن ناست یاست دا سبا ګرده د دې سټیج خلک یاست او الحمدلله په موږ کې دغه چلنج شته چې موږ خپل بچیانو ته هغه روزنه ورکولی سو چې د دنیا سره برابریږي او زموږ په بچیانو کې هغه همت حوصله شته چې دوی د دنیا مقابله په دې کوی شي. ډېره د خوشحالۍ خبره بولمه چې زموږ په چمن کې تعلیمي درسګاوې که یوه ده که دوی دي او الحمدلله انشاءالله چې څه دي د هغه ډېر ښه مثبت رزلټ را روان دي. د ننه څه مخکې داسې وو چې په چمن کې به دغه رنګه ماشومان په کوڅو کې ګرځېدل، اوس چې زه وینم دا دي الحمدلله نه یوازې دلته په نورو تعلیمي ادارو کې او دا د دې در مابین چې کوم کمپټیشن راشي دا به په دې کې یو بله غټه معنی او چې کوم یو بل شی زه وینم چې کوم په دې یعنې کوچنۍ اداره د بیخي دلته چې دی د سپورټس ورسره ګنجایش نشته، لیکن بیا هم په دې کې د سپورټس هم ورسره انتظام کول او چې پر ساینسي علومو باندې مشتمله تعلیمي اداره دا به یو بله ډېره د زیرې خبره ده زموږ د چمن ښار دپاره چې په دې کې موږ خپلو بچیانو ته د دنیا د ساینسي علومو مطابق و دوی ته زده کړه ورکوو او دا ډېره لرې نه ده چې انشاءالله داسې وخت به راشي چې د هغه سپی در پنځمه در اتمه در لسمه پورې بیا به د دې مقابلې د صوبې پر سطحه وي، بیا به داسې چې د هغه زموږ الکوان به د پاکستان پر سطحه باندې په مختلفه ډیبیټس کې په ساینسي معلوماتو کې په دې کې به دوی مخته ځي، دوی به د دې مقابله کوي. زموږ د چمن یو ډېر هوښیار طالب علم و الله دې وبخښي الله دراني صاحب نعمت الله څکزی، دا د پاکستان پر سطحه باندې نعمت الله صاحب چې هغه په معلوماتو کې چې په ټي وي کې کېدې په هغه وخت کې یوازې په ټي وي و دا نور چینلان نه وو، لیکن په دې کې به د چمن نمایندګي وله او چې کوم علمي سیاسي ثقافتي دا معلوماتو پر دې باندې به د ده هم یو ډېر غټ نوم و. الله پاک په موږ ته نو رابخښل راپرېښي راڅه ټوله کړي، الله دې د ده ایمان سلامت کړي، الله پاک دې موږ ته ټولو ته دا د همت راکړي چې موږ هم په خپل فیلډ باندې پر خپل ځای باندې دغسې ځلانده ستوري واوسېږو چې هر ځای مې یو څوک نوم اخلي او بیا زموږ سره د هغه د چمن پوره یو پیژندګلوي زموږ د علاقې پیژندګلوي هر څوک چې هغه زموږ د علاقې دی زموږ د وطن دی او الله دې وکړي چې تاسو په خپل تعلیمي ماحول کې په خپل تعلیم کې چې په څه طریقه باندې برخه اخلي په دې کې نوره بهتري راولي او ځانونه به د نورو ځایو د نورو دغه سره په مقابل کې ساتي. د دې سره زیات نور څه د ښځو د تعلیم په حواله داسې دي چې زموږ چې کوم کام دی یا معاشره ده ټولنه ده په دې کې زموږ سره نیمۍ یا د نیمۍ څه زیات دي زموږ خویندې میندې دي زموږ لوڼې دي دا چې موږ د ځانه سره برابرې نه کړو و دوی ته هغه مقام نه کړو نو زموږ سبا چې دی هغه نشي مخته تللی. د دې دپاره چې دی د یو تعلیم یافته قوم دپاره د یو تعلیم یافته مور ضرورت دی او هغه تعلیم یافته مور چې کله هم پیدا شي په قوم کې بیا دا کېدای شي چې بیا به موږ د دې قابله سو چې موږ به د جهان به سیالي کوو. نو الله دې وکړي چې موږ ته په هغه کې هم کامیابي راکول شي، موږ په هغه کې هم کامیابه اوسو. زموږ چې کومې لوڼې دي زموږ چې کومې خویندې دي هغه ته هغه عصري تعلیم هغه دیني تعلیم ورکړو چې دا خپل د سبا خپل ژوند په ډېره ښه طریقه باندې په دې کې کامیاب اوسي او بیا دا په آخر کې و تمام هغه الکوانو ته چا چې پوزیشن اخیستی دي
ډېره مبارکي ورکوم او چاته چې پوزیشن نه دی رسېدلی د هغه دپاره هم موقع ده دا ششمهي امتحان دی سالانه امتحان را روان دی پکار دا ده چې هر هلک که د 2 نمبرو 5 نمبرو 10 نمبرو کښته پاته راغلی هغه د ځان دپاره دا ټارګټ وساتي چې فاینل به زما هر سړی په دې کې چې هر یو دا کوشش وکړي او هغه مشکله نه ده ناممکنه نه ده همت وکړي چې کوم څوک چا ګټلی دي دې ته مبارکي ورکوم څوک پاته سوی دي هغه دې همت وکړي هغه به انشاءالله بیا 6 میاشتې بعد پر دا ځای باندې موږ یا به بل څوک انشاءالله هغه به بیا ستاسو وي چې څوک پاته راغلی وي او چې کوم په سپورټس کې چا ګټلی ده هغه ته مبارکي ورکړم